نن محترمو اتلسم د ذوالحجې ده او اتلسم د ذوالحجې باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شهید شوی و. په دې ورځ چې محترمو څوک د دې یو آیت وظیفه وکړي الله پاک به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په شانتې مالدارۍ یاد ساتئ محترمو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زوم هم او د حضرت عثمان صاحب لقب محترمو دا ذوالنورین و، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دوو لوریانو نکاح د هغه سره شوې وه. محترم مسلمانانو نن دا چانس دی چې په دې ورځ باندې تاسو را وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک به تاسو له مال و دولت درکړي. الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا ختم شي. او دغرنګه محترمو ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده او ډېره ناشنا ویډیو ده. کوشش وکئ هم نن دا ویډیو دا مخکې شیر کړئ چې خلکو ته پیدا نه ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو نن اتلسم د ذوالحجې دی او اتلسم د ذوالحجې باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ محترمو دا دنیا نه تللی او شهید شوی و. یاد ساتئ محترم مسلمانانو چې په دې ورځ باندې څوک دا وظیفه وکړي الله پاک به د انسان مالامال کړي. دومره مال و دولت به له ورکړي چې د انسان محترمو حیران نشي. یاد ساتئ محترمو که د کاروبار دپاره کوئ الله پاک به کاروبار درکوي لازما. که د رزق دپاره کوئ الله پاک به رزق درکوي. که د خوشحاله ژوند دپاره کوئ الله پاک به دله خوشحاله ژوند درکړي. دغه رنګې د بیل کور دپاره کوي الله پاک به دله ښکلی مزیدار اعلی کور درکړي. یاد ساتئ محترمو د مال و دولت د ګاډي دپاره کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې الله پاک تاسو له څه درکوي. د عثمان رضی الله تعالی عنہ د مدینې منورې ډېر زیات مالدار صحابي و، ډېر زیات، او هر یو جنگ په موقع کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره به مدد کو. او دغرنګه محترمو یو پیره د اوبو قحط شو. عثمان صاحب د یهودي نه ټول کوی واغېستو او د مسلمانانو ته وقف کو. دغرنګه محترمو یو پیره غنم رالل او چا سره پیسې نه وې، بلکل غربت و. دا تمام غنم یا مطلب تمام وړو دی واغېستل او مسلمانانو کې پرې محترمو دی تقسیم کړل. ډېر زیات ناشنا صحابي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لوریانې دا به عثمان صاحب باندې واده وی ذوالنورین لقب و، ځکه چې د یو پیغمبر دو لوریانې دا په یو سړي باندې دا واده نه دي. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی مفهوم یې دی که زما څلوېښت لوریانې وې او یوه وفات کېدی نو ما بله عثمان صاحب ته ورکوله، که بله وفات کېدی ما به له بله ورکوله، ځکه د په شانتې بهترین داماد یا د په شانتې بهترین چې کوم زوم دی دا ما ته بل ځای کې دا نه میلاویږي. یو پیره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ناست دی او صحابه کرام په نمبر راتلل. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پتون مبارک دا کولاو دا خالی و، مخکې ورسې پرتوګونه نه و، بس څادر به یې تاو کړی وی له ځان نه. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم په ارام ناست و. چې کله عثمان صاحب رالی نبی کریم علیه الصلاة والسلام پتون مبارک ته یې پټ کو. صحابه کرام ورځ کو چې ابوبکر صدیق صاحب رالی او عمر صاحب رالی، تمام صحابه کرام رالی په نمبر او ډېر زیات جلیل القدر صحابه کرام رالی. خو چې کله عثمان صاحب رالی نو تاسو پتون پټ کو دا ولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې عثمان صاحب داسې صحابي دی چې د ده نه د الله پاک فرشتې حیا کوي. او ستاسو د نالج دپاره ستاسو د معلومات دپاره دا مې یم چې عثمان صاحب خپله شرمګاه دا پوره ژوند کې نه و لیدلې. دومره ناشنا و، دومره عجیبه و، دومره محترم و دا پرهیزګاره صحابي و.
ډیر زیات عجیبه. نو که تاسو محترمو دغه آیات وایي د عثمان صاحب د وجې الله پاک تمامو صحابه کرامو ته فتح ورکړله او د آیت د صلح حدیبیې په موقع باندې نازل شوی دی آیات چې کوم دی نو په دې کې الله پاک د عثمان صاحب د وجې څومره صحابه کرام دي هغوی محترمو د جنگ نه بچ شو یا دغه رنګې د دشمن سره د تیز او ترهو خبرو نه د په امان شو صلح وشوله راغله. نو تاسو محبت ساتئ صحابه کرامو سره تاسو محبت ساتئ اهل بیتو سره تاسو هر یو صحابي سره محبت ساتئ چا پسې هم خبرې دا مه کوئ. نو چې موږ محبت ساتو صحابه کرامو سره الله پاک موږ سره محبت محترمو دا به ساتي. نو که تاسو ګورئ لقد رضي الله عن المؤمنین الله پاک راضي دی د مسلمانانو نه اذا یبایعونک کله چې پیغمبره تا بیعت کو دوی سره تحت الشجرة لاندې د ونې نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه راضي و الله پاک ترې راضي و صحابه کرام یو بل سره محبت وکړو موږ هم د صحابه کرامو سره محبت کوو. الله پاک هلته کې ویلي په سوره توبه کې هلته دا ویلي چې الله پاک راضي دی د صحابه کرامو نه او بیا فرمایي چې هغه کسان چې کومو د دوی تابعداري کوي د هغوی نه هم راضي دی. نو چې کله الله پاک زموږ نه راضي شو دا به زموږ استاسو لپاره ډېره زیاته لویه خبره وي زموږ چې به څه خوښ الله پاک به دقه راکوي. نو دا چې کوم آیات د محترمو لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره دا موږ 111 پیرې هم نن وایو مخکې وروسته د درود شریف 14 پیرې او د هغې نه بعد 111 پیرې د آیت وایو او بیا محترمو د هغې نه بعد الله الصمد دا 100 پیرې او یا رزاق دا 100 پیرې او بیا د هغې نه بعد درود شریف انشاءالله العزیز انشاءالله د الله پاک نه کلک یقین ساتم چې الله پاک به زموږ او ستاسو تمام مسایل دا به ختم کړي الله پاک به زموږ او ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. یاد ساتئ محترمو داسې قسم لا وظایفو دا مکمل یقین غواړي دا مکمل توجه غواړي مکمل اطمینان غواړي. نو کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کوئ ښه په توجه سره ښه په اطمینان سره د قرآن مجید آیات دی محترمو چې کله موږ یو وظیفه کوو د زړه نه کوو انشاءالله العزیز الله پاک به موږ له په هغې کې محترمه برکت اچوي. موږ الله پاک ته ځان ورنږدې کوو په ذکر باندې چې څومره پکې موږ خضوع اطمینان سره وظیفه وکړو انشاءالله العزیز دومره فایده او ډېره زیاته کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.